سورة الاخلاص دی. دا د قرآن پاک یو ډیر عظیم الشان صورت دی. د نزول په اعتبار سره دا 21 نمبر صورت دی او دارنګ حضرت عثمان رضی الله عنه چې د قرآن کومه جمع کړې ده او هغه دا قرآن را جمع کړی دی نو دا په هغې کې 112 نمبر صورت دی او د نزول په اعتبار سره چونکې مکه مکرمه کې نازل شوی دی نو هغې اعتبار سره دا د قرآن پاک چې کوم دی نو 21 نمبر صورت دی. د نه مخکې سورة الناس نازل شوی هغه د قرآن 20 نمبر صورت دی او هغې نه مخکې سورة الفلق دی هغه 19 نمبر صورت دی د قرآن پاک. دا انتہائی عظمت والا صورت نے دا قرآن پاک. پدې وجه علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ د خپل فتاوی چې دا 4 جلد تفسیر باندې کړی دی هغې کې وضاحت هم کړی دی چې رب العالمین د دې د عظمت د وجې نه دا 2 ځل حضور ته نازل شوی دی. مکه مکرمه کې هم نازل شوی، مدینه منوره کې هم د عظمت شان د وجې نه دا بیا یو ځل چې کوم دی دا څه شوی دی دا نازل شوی دی. نو د قرآن عظیم الشان صورت دی. د حضور د الله جل جلاله داغه د ذات او داغه د صفاتو او دارنګ چې کوم دی داغه بیان په دې کې شوی دی. دې کې د عقیده د رب العالمین د توحید د عقیده او د الله د وحدانیت او دارنګ د الله د صفاتو بیان دی پکې. په دې وجه دې صورت ته ثلث القرآن ویل شوی دی. امام رازی رحمت الله علیه دا حدیث دلته را نقل کړی دی چې قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن، چې دا د قرآن د 3 حصے برابر دی. وای د 3 حصے ولې برابر دی؟ وای ځکه امام رازی وای قرآن کې 3 مضامین دي، احکام پکې بیانیږي، عقاید پکې بیانیږي او د معاد تذکره ده د مرگ نه بعد د ژوند او د زندګۍ. نو دلته په دې صورت کې د عقایدو بیان دی. نو دا د قرآن په مضامینو کې 3 حصہ شوه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس مشرکانو یو کس ورلیږه، عامر ابن طفیل، دای ورپسې ورلیږلی دی. داغه دا واقعه علامه ابن تیمیہ دا تفسیر چې کوم جلد فتاوی کې هغه ذکر کړی ده او امام ماوردی رحمه الله چې داغه یو عظیم تفسیر دی النکت والعیون 6 جلد کې هغه دا واقعه دلته کې د دې صورت لاندې چې کوم دی بیان کړي چې دا عامر ابن طفیل دا اهل مکه دی لک خلورو چالاکو او غصه به زر نه ورتله نو دی چې کوم دی ورلیږه حضور پسې. فقالوا له دی اهل مکه دی عامر ابن طفیل ته وی ته حضور لورشه فقل له او هغه ته ووایه چې شققت عصوانا، تا زمونږ د قریشو اتفاق تس نسک، وسببت آلهتنا او تا زمونږ خدایان سپک کړل د خلکو په نظر کې. خلکو ته وی دا بوت اسم نشي کولی، دا چې کوم دی نو د نور نم نشي اخوا کېدی، د باران نم نشي اخوا کېدی. که سپی راشي خپه اوچته کی او دله د سپیمو کې تشي میتیازې کوي نو دی ته دا پوزه او خوله مخوا نشي اړولی. ته دا خبرې خلکو ته څه لګي؟ نو سبب ته آلهتنا، زمونږ آلهه دي چې کوم دی سپک کړل، دا دي بې عزته کړل او دارنګې چې کوم دی وخالفت دین آبائکا او تا د پلار نیکه د دین او د هغې د طور طریقو مخالفت شروع کړ چې کوم د قریشو د آبا او اجداد نه کوم دین او مذهب را روانو تا د هغې مخالفت وکړ. نو بیا ورته ووایه چې ان كنت فقیرا داویناکا، که دا ګړبړ تا دې دپاره شروع کړي چې ته پې دنیا چې کوم دی حاصله کړي، نو که ته غریبې وس دې نه کېږي داویناکا اغنیناکا، منگ با چې کوم دی نو ستا د مالدارۍ انتظام وکړو، په شریکه به دا سرداران پیسې را جمع کو، تاله به یې درکو، تا به مالدار کو. و ان كنت مجنونا او که ته لیونی شوی مازغو کې دې ډش شوی ځکه د دې بوتانو مخالفت کې، نو داویناکا بیا به دې چېرته غټ طبیب لبوزو علاج به دې وکړو. و ان هویت امرأة زوجناکها، او که ته چېرته په جینکو باندې عاشقې او دا کرتبونه دې دپاره کې،
نو خیر دی په هغه ځای ګوته کېده اجینۍ به مونږ تا ته په نکاح باندې حضور ورته غوږ ایښی دی او عامر ابن طفیل لګیا دی دا خبرې ورته کوي چې کله هغه خبرې ختمې کړې حضور ورته وایي ستا خبرې ختمې شوې وایي او نبی علیه السلام ورته فرمایي لست بفقیر ولا مجنون نه زه غریب یم چې د مال د حصول لپاره دا کار کوم ولا مجنون نه لیونی یم چې دا کارونه کوم ولا حویت امرأة او نه ستاسو په جینکو باندې عاشق یم چې د هغې دپاره دا کار کوم ولکنی رسول الله الیکم زه د الله پیغمبر یم تاسو ته راغلی ادعوکم زه تاسو را بلمه من عبادته من عبادتها الى عبادت الله د دغه الهه باطلو د عبادت نه مراله کوم د یو الله په عبادت کې ورکومه دې دپاره زما دا کار دی نو هغې وایي تاسو ورته ووایئ چې ان لنا 600 ان لنا 360 صنما زمونږ خو 360 بوتان دي 360 بوتان دي لا تقوم بحوائجنا دا 360 بوتان زمونږ ضروریات نشي پورا کوله فكيف يقوم اله واحد بحوائج الخلق كله نو دا دومره دغه چې دی دا دومره لوی مخلوقات چې دي دا یو اله به د دوی دا حاجات او ضروریات څنګه پوره کړي دا صورت نازل شه او نبی علیہ السلام ورته دا صورت تلاوت که وی لاړ شه قوم ته دا ووایه چې قل داسې ووایه چې هو الله احد چې دغه الله تبارک وتعالی یو دی الله الصمد او دغه الله تبارک وتعالی بے نیاز دی دغه چاته حاجت او ضرورت چې کوم دی دا نشته صمد هغې ته وایي چې ټول کائنات هغه ته محتاج دي د هغه چاته حاجت او ضرورت نشته لم یلد او دارنګې د هغه اولاد نشته څوک ته پیدا نه دي دغه ټیم کې یهودو دا ډیره مشهوره کړې وه چې عزیر علیه السلام د خدای زوی دی عیسیانو به وی عیسی علیه السلام د خدای زوی دی مشرکان مکه به وی الملائکة بنات الله چې دا فرښتې د خدای لونه دي نو د دې رد یې وکړه چې لم یلد د الله اولاد نشته ولم یولد او نه دی د چا نه پیدا دی نه د چا نه پیدا دی ولم یکن له کفوا احد او نه چې کوم دی نو د هغه ښځه شته امام ماوردی ترجمه کړې د کفون د زوجن متخذ صاحبة ولا ولدا نه چې کوم دی نو ښځه شته او نه اولاد شته نو دا د نبی علیه الصلاة والسلام ته الله فرمایي ته چې کوم دی ورته داسې ووایه د هغه سره برابر نشته ځکه چې څوک ته پیدا دي نو دا ته ښکته درجه کې دي چې د چا نه پیدا دی مور او پلار نو د هغې درجه اوچته ده هغه ته اوچته درجه کې دی ولم یکن له کفوا احد او نه ورسره برابر څوک شته یعنی ښځې هم چې کوم دی دا نشته